جی ګرانو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د روجي ماښام پروګرام سره د شړنګ پښتون په شیشه باندې حاضر یو. مفتي صاحب دغه سوال وضاحت لګو کې د روجي ته په عربی کې صیام یا صوم وایي، نو موږ وایي چې د دې معنی څه ده، دا لږ تفصیل سره موږ ته بیان کړي. ما عرض کاوه خو منځ کې بریک راغلو چې دا داسې معمولي سوال نه دی چې فرض کړه دا دوه ټکي دي او موږ ورته صوم وایو صیام وایو که نه. د دې دواړو لوی یو مفهوم دی او د دې روجې چې کوم اجر دی ثواب دی چې هر څه دي دا اله میلاویږي چې د صیام نه کله صوم جوړ کړی شي. نو صیام چې کوم دی هغه تعلق دی د معدې سره، لکه د طلوع فجر نه د سپیدو چاودو نه واخله تر ماښام پورې خوراک څښاک نه کول دې ته صیام وایي. نو ځکه الله پاک فرمایي چې کتب علیکم الصیام، تاسو باندې روجه فرض کړې شوې ده، یعنی ټوله ورځ به ته خوراک څښاک نه کوې. او بیا چې کله ثم اتم الصیام الی اللیل، بیا صیام پوره کوه تر شپې پورې چې څنګه غروب آفتاب وشي نو بیا به افطار وکړې. خو رسول الله وسلم بل حدیث کې فرمایي چې رسول الله وسلم یعنی حدیث قدسی بیانوي، خدای پاک طرف نه هغه الفاظ کوټ کوي چې الله پاک فرمایي چې الصوم لی وانا اجزی به، روجه دا ما دپاره ده او زه به پخپله د دې اجر د دې ثواب ورکوم. رسول الله صلی الله فرمایي چې د هر عمل ثواب دا فکس دی، لکه هغه یو ویټیج دی چې باید لمونځ وکړې دوره دی، چې دا وکړې دوره دی، چې دا وکړې دوره دی. الا الصوم، صوم هغه شی دی چې فرشتو کې دا طاقت نشته چې د هغې ثواب دی ولیکي، هغې کې دوره دغه نشته، همت نشته چې ثواب ولیکي. نو هغه ثواب چې کوم دی صرف الله پاک ځان ته پرېښی دی، خدای پاک وایي چې هغه ثواب به زه ورکوم. بیا چې کله یو شی خدای پاک ځان ته پرېږدي، خدای پاک وایي چې انا اجزي به، زه به د دې جزا د دې بدل ورکوم. نو د هغې مطلب دا دی چې الله پاک به د خپل جلالت قدر، د خپل عظمت، د خپل لویي، د خپل شان په مطابق اجر ورکوي. نو هغه دوره لوی دی چې هغه نه فرشتې لیکلی شي، نه فرشتو کې دا همت شته، نه موږ د هغې کلکولیشن کوی شو. خو دا ثواب چا ته میلاویږي؟ دا ثواب هغه سړي ته میلاویږي چې هغه دا روجه د سحر نه شروع کړي صیام او دا صوم ته ورسي. علما لیکي چې صوم مطلب دا دی لکه رسول الله صلی الله فرمایي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. چې کوم سړی غلطه خبره، بد وینا، دروغ، غلط کارونه د روجې په حالت کې نه پرېږدي، نو هېڅ ضرورت نشته چې دی ټول ورځ ته دغسې شوم ګرځي یا وږی تږی ګرځي. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله فرمایي چې ډېر خلک داسې چې ټوله شپه دوی په عبادت تېروي، خو سحر ته بغیر د بېخوابۍ نه هغه په لاس کې هېڅ نه وي، لکه ثواب هغه ته نشي میلاولی چې د هغې عبادت د سنت په طریقه د رسول الله وسلم د خیل طریقې په مطابق نه وي. او رسول الله فرمایي چې ډېر روجهدار داسې چې هغه روجه ونیسي خو ماښام ته بغیر د لوږې او تندې د هغه په لاس کې هېڅ هم نه وي. مثلا یو وړوکې غوندې خبره ده چې مونږ چې کله ګپ لګوو نو چې کوم سړی ډېر خاندي او په زوره خاندي نو مونږ وایو چې یاره دا ډېر خوش اخلاقه دی او ډېر خنداون دی او ډېر داسې دی. خو په داسې خندا چې ستا د خندا اواز بل اوري دی ته قهقهه وایي، او قهقهه دا ګناه کبیره ده. صحیح ده. اوس یو سړی د روجې نه اول هم قهقهې وهي چې مجلس کې ناست دی په زوره زوره خانده او دا یو اله ګوله جوړه کړي، او چې کله روجه راله د روجې په حالت کې هم دغه عادت دی. صحیح شو. نو بیا هغه حدیث شریف موږ ته مخکې شي چې رسول الله صلی فرمایي چې روجې میاشت کله راشي نو خدای پاک شیطانان وتړي. نو سوال دا دی چې یو سړي د روجې نه اول کوم غلط کار کوي په روجه کې کوي نو د شیطان نه وتړلی، هغه وایي چې دغه شیطان تړلی و، خو چونکې دا سړی دوره فیمیلیر دی چې شیطان ته بېغمه دی، هغه وایي چې خیر دی که زه یم که نه یم، په ده مې دوره محنت کړی دی چې دی به یې کوي، زما ډیوټي کوي. لکه مثلا فیسبوک ته، یوټیوب دی وغیره سوشل میډیا مونږ استعمالو، په دې کې هر قسم ویډیوز، تصویرونه، ټي وي مونږ ته لګېدلی، په هغې کې مونږ هر څه ګورو، خو په هغې کې ډېر څیزونه داسې چې هغې ته کتل جایز نه وي. د روجې په حالت کې ستا د سترګو حفاظت دا هم ضروري دی. بازار ته چې مونږ وځو، مال ته وځو، بازار ته وځو، نو هلته کې مونږ نظر حفاظت څنګه وکړو؟ نو چې د روجې په حالت کې کله سړی د غوږونو حفاظت نه وکړي، د سترګو حفاظت نه وکړي، د سوچ حفاظت نه وکړي، د خپل زبان حفاظت نه وکړي،
نو هغه ته تش یعنی هغه فرض خو پوره شي چې د خو ټول ورځ تشمه تېره کړه خو ماښام ته بغیر د لوږې او تندې هغه په لاس کې اسم نه وي نو موږ ته مطلوب یعنی صیام مطلوب نه دی مطلوب دی صوم چې کله دا صیام نه موږ صوم جوړ کړو صوم هغه دی چې تش د معدې پرهیز نه دی بلکې د سترګو د خولې د ژبې د غوږونو د دماغو د سوچ د لاس د خپې د هر شي پرهیز دی چې د دې مونږ حفاظت وکړو نو ځکه پس به الله پاک مونږ ته هغه اجر راکوي پس به الله پاک مونږ ته هغه ثوابونه راکوي بالکل بشک ډېر ښکلې خبرې وشوې او بل یو خبره دا ده چې را به شو د دې ایجوکیشن سایډ ته لږ تاسو خپل تعارف وکړئ خپل ایجوکیشن دغه طرف ته هم لږ خپل مینوالو سره لږ خپل انټروډکشن وکړئ په هغه لیول مینوال خو ما خیال د پېژنې ولې تقریبا څو کاله وشو چې خیبر خو خیر د څه مینوال به کېدای شي اوس ناست دي لا تاسو اوس ګورئ ورسره دا دی چې د الله په فضل سره لکه یو طرف ته ما سکول هم پوره تر ماسټر پورې دغه ویلی دی او بل طرف ته ورسره مدرسې تعلیم ما پوره کړی دی بیا مدرسې کې موږ وفاق المدارس چې کوم شهادت العالمیه دی هغه ډبل ایم برابر دی هغه مې کړی دی هغه نه پس ته بیا ما سپیشلایزیشن کړی دی په قضا کې یعنی چې کوم شریعه کوټ دی هغه کې او ورسره فتوا چې کوم ایشو کېږي چې کوم ته مونږ مفتي وایو او چې کوم ته مونږ فقه وایو چې کوم ډیلی مسایل یعنی د خلکو راځي په دې کې څلور کاله دا کورس سپیشلایزیشن دین علاوه بیا زه اول لکه استاد په طور باندې ما کار کوو د هغې نه پس ته بیا زما شاګردان شکر دی پی ایچ ډي ډاکټرانو لوی لوی پوسټونه باندې بیا هغې وایي چې ستا ضرورت په اسلامیک بینکینګ انډسټري کې دی نو هغه نه پس ته بیا لکه زه 40 سال نه پس به اسلامیک بینکینګ ته راغلی یم او دوی به انټرویو کې ما ته وایي چې بهی ته ما ته دا ووایه چې تا موږ سره نسبت څه دی چې ته یو سکول کې استاد دی او ته د هغې ځای نه راځې اسلامیک بینکینګ ته او نن شکر دی زه ایز ریلیجس افیر ډایرکټر ان اسلامیک بینکینګ دلته کار کوم او په هغه کې چې کوم هایسټ پروفیشنل کوالیفیکیشن دی هغه شکر دی ما سره سره نو ما چې کوم هغه هایسټ سرټیفیکیټونه دي هغه تقریبا 19 دي او په اپریل کې وستلی یم یو پی ایچ ډي نشته نو هغه دپاره مې هم ټول ویریفیکیشن پیپر مې استولی دي نو انشاءالله اوس مې هغې ته اراده ده که الله ته منظوره وه دا خو بالکل مینوالو ډیره زیاته د فخر او ډیره د ویاړ خبره ده چې زمونږ پښتانه